قاسم والله يؤتي قاله النبي صلی الله علیه وسلم. حضور پاک فرمایي زه خو د علم قسمت کوم اتوا د الله په لاس کې ده. خدای مونږ خو ته تقسیم وکړو، مونږ خو د دې په برکت څه ووې پروردګاره د علم عطا زما دې بچو له ورکړه. خدایا علم کامل نافع نصیب کا الله. الله زموږ د جامعانو مانیې ہر فاضل پروردگار محدث کا، اللہ تے مفسر کا، اللہ تے مفتی کا، اللہ تے داعی جوڑ کا، دا دین خادم تے جوڑ کا، دا دین مدافع تے جوڑ کا، دا باطل مقابل تے جوڑ کا. او اللہ دا دی پا جن کے، دا دی پا اولاد کے، دا دی دا مور و پلار، دا دی درون و خوین دا ټولو دا دقا علم برکات نصیب کا. دعاو کے دا جمع و دا اخلاص. یا اللہ تزمون نرازی شا، یا اللہ تزمون نرازی شا. اللہ دا لوی پینڈال دے، لوی اجتماع راغلی دا. اللہ دا ټول مسلمانان ستا دا دین پا مینہ کی راغلی دی. اللہ دا تقریبا 1100 دا بخاری ختمونه وشو، 1100 دا بخاری ختمونه. او زمون علماء لیکي چې د بخاری د ختم نه پس الله دعا قبلوي. او علماء لیکلي دي چې د بخاری څه تکلیف او مشکلات چاته او د بخاری شریف ختم وکي، هغه تکلیف او مشکلات په الله ختموي. یا الله تا ته ملاس نیولې دي خدایا، د ټولو نه مخکې تا نه دا سوال کوو چې زمونږ ګناهونه معاف الله، زمونږ ګناهونه معاف خدای. که زمونږ واړه ګناهونه دي او که زمونږ پټ غټ دي، که زمونږ پټ دي او که زمونږ ښکاره دي خدای، که مونږ قصدن کړي که مونږ خطأن کړي الله ټول ګناهونه راته معاف کا. خدایا زمونږ په ګناه د عفو قلم راکاږه. یا خدای که ته مونږ په دې خپله ګناه ونیسې نو خدای ستا پې څه راځي؟ خدای ستا پې څه نه راځي؟ مونږ به غرق شو، برباد به شو. که ته معاف کې خدای ستا خدای پې کې کمی نه راځي. خدای ته رحمان ته رحیم الله، ته غفور ته کریم الله. تا تم لاس نیولې د بخاري د ختمونو نه فصل په دې مجلس کې هر قسم غلط زموږ دا طالبان دي خدای بې څوکه دي، خدای مسافر دي، الله مهاجر دي، مسافر دي، الله د حدیث و طالبان دي. خدای تا ته لاس اوچت کړی، خدای د دې دا دعا قبوله کړي، زموږ ګناه معاف کړي خدای، زموږ ګناه معاف کړي خدای. تا ته لاس نیولې دي الله، دا نه بغیر خدای زموږ په لاس سره نشته. که ته غواړې په یو رب ته سترګه کې هر څه فنا کولی شي خدای. ته قادر ذات یې، ته خالق یې زموږ، ته کریم مې، ته رحیم مې، ته غفور یې. خدای زموږ ګناهونه معاف کړي. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا وجهلنا وخطأنا وعمدنا يا رب العالمين وسرنا وعلانيتنا. یا الله ګناه معاف کړي خدای. چې د دې مجلس نه پاسو چې زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي خدای. واړه او لوی هر قسمه ګناه راکړي شته خدای. موږ اقرار کوو خدای ته په موږ هر قسمه فضل کړی، کرم دې کړی دی خدایه. موږ هر وخت ستا خلاف کړی دی خدای، موږ ګناه کړی دی خدای. دا اوبو د څښا ډک په غاړه ګرځو الله، موږ معاف کړي خدای. د دغه نعمتونو د شکریې طاقت نصیب کړي خدای. دا موږ له څه راکړل څه دې راکړل خدای. موږ ستا د نعمت شکر نه دی کړی خدای. موږ شکر ګزار وګرځئ، موږ شاکرین وګرځئ خدای. لویه جمع خدای نیکان پکې شته، چا دعا خو به قبلېږي خدای. زموږ د ګناهګارو دعا ورسره ملګرې کړي خدای. زموږ د ګناهګارو دعا ورسره ملګرې کړي، دا قبوله کړي خدای. الله د دنیا و آخر د فتنو نه مساتئ خدای، د دنیا و آخر د عذابونو نه مساتئ خدای. د خپل قهر نه مساتئ، د خپل غضب نه مساتئ خدای. پټې فتنې دي او که ښکاره فتنې دي د ټولو نه په امن کې وساتئ الله. بیمارانو له مړو صحتونه ورکړي، دې مجلس کې دي او که په کورونو کې دي او که هسپتالونو کې دي الله ټولو له روح صحتونه ورکړي الله، شفا ولا ورکړي. اللهم اشفهم شفاء عاجلا لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما وانت ارحم الراحمين. الله چې څومره مردگان دي الله ټولو خدای. زموږ د دې مدرسې مشر محتمل صاحب مولانا محمد اسرائیل صاحب رحمه الله،
مفتی صاحب والد سے مولانا روح الله صاحب رحمه الله دا سے نور علماء دلته تیر شوي مولانا عبدالجلیل صاحب رحمه الله مولانا حمدالله صاحب رحمه الله مولانا احمد علی جان صاحب رحمه الله او دلته مولانا عبدالباری جان صاحب دا ټول علماء د دې عثمانزو دا لومبه مدرسه دي شروع کړې وه دعا وکړئ سره د ما د والد زما والد ما سره ډېرې خوارۍ کړې زما بابا جي ته مولانا شهزاده زما ترور وه ما ته لومبې سبق د قرآن ښوولی زما یو خور وه غریبه نوجوانۍ کې مړه ده ټولو ته دعا وکړئ ستاسو زموږ چې څومره مردګان دي هر یو کس په خپل زړه کې خپل مشران مړه را مستحضر کړي حاضر کړي الله ته وبخښي الله په قبرونو یې انوار نازل کړي الله په قبرونو یې انوار نازل کړي خدایه که پس ګناه دي نیولي په قبر کې ای خدایه چې زموږ قبر وسیع کړي الله